خان عائلی قوانین شامل کړل. عائلی قوانین دا د اسلام په طرز معاشرت باندې د ایوب خان وړاندې اٹیک او حمله وا. دا د مغرب د خوشنودۍ د پاره او د مغرب د خوشالولو د پاره زمون او تاسو په فیملی سیستم باندې یو حمله وکړه. هر وخت کې هغوی ترمامیټر ږدي د مسلمانانو په معاشره کې ټمپریچر ګوري چې دوی د خپل اسلام سره څومره وفاداري اختیاروي. عائلی قوانین په ظاهره باندې ډېر معمولی ښکارېدل. د نوسي میراث د نیکه په جایداد کې شریعت نه دی ورکړی. دا د اسلام حکم دی. او په عائلی قوانین کې د اسلام په دقه حکم باندې حمله کړې وه او ایوب خان اعلان کړی و چې نیکه مړ شو نو نوسي ته به د نیکه په میراث کې حصه ملاویږي اگر کو دا پلار یې د دې نیکه نه مخکې وفات شوی. دا په شریعت باندې حمله وه. چا چې 3 طلاق ورکړل خپلې بیبي ته نو دا سړی به گرفتاریږي او طلاق ثلاثه قابل تعزیر او قابل دست اندازی پولیس جرم دا ډیکلیر شو. حالانکه دا مباح جایز عمل دی اگر چې ښه نه دي او مباح عمل دی. د دویم نکاح د پاره د وړاندې زنانا اجازت شرط کو حالانکه دا خلاف شریعت و. خزه ته د تنسیخ نکاح حق ورکو چې خزه کلم وغواړي نو خاون له بده سي طلاق ورکړي لکه څنګه چې خاون خپل خزه له طلاق ورکړي. دا د شریعت خلاف و. دا د اسلام په فیملی سیستم باندې اٹیک و یلغار و د مغرب د طرف نه. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د پاکستان د 1962 په پارلیمنت کې د ټولو نه اول د اسلامی نظام معاشرت د چوکیدارۍ او د پهردارۍ حق ادا کو او د ایوب خان آغا عائلی قوانین رواخستل داغه په مخ ور گزار کړل او آغا عائلی قوانین یې په هغه باندې واپس واخیستل. خلق علماء مونږ له سکړی دي. زمیدار کاکا کو عالم په اسمبلی کې نوې نو چې معمولی غوندیدیم په کور کې قاړ دړ کولې نو ته به ښځې پرېښودې. دا به ناشنا کیسه وه چې بیا به سړي راتللو او دا به یې ویل چې ماله مې ښځې طلاق را کړی. شکر وباسه دا په کور کې چې نن سترګې روباسي دا د مفتی محمود برکت دی. دا د کور نظام چې دی قائم دی برقرار دی په خپل حال باندې. دا مفتی محمود عائلی قوانین مسترد کړي ځکه هغې نه وروستو مفتی صاحب رحمت الله علیه په سن 1970 کې د جنرال یحیی خان په زمانه کې بھٹو صاحب ته شکست ورکړي او په مغربي پاکستان کې پیپلز پارټي په اکثریت راځي او په مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ د چا سربراهي چې شیخ مجیب کوله هغه په اکثریت راځي. هغه وخت کې بعض خلقو ته د پاکستان چې مشرقي او مغربي دواړه پاکستانونه یو د دغه دواړو ترمنځ د فتنې د تعصب او د نفرت یو فضا جوړي. چا پکې ټوپکې اغستې دي د البدر او د شمس په نوم باندې لګیا دي په بنګالیانو باندې ډزې کوي په یونیورسټۍ کې د هغې لینونه ودرولي دي او په هغې باندې سټریټ فایرنګ کوي. نن هغه خلقو ته چې په بنگلادیش کې پانسی ملاویږي نو دلته دوی واویلا شروع کہ بس ہمیں تو پاکستان کی محبت کی وجہ سے پانسیاں دی جا رہی ہے. بابا دا پاکستان محبت نو دا بنگالی قوم سر نفرت و بحیثیت دا مسلمان کو سڑے بنگالے دے کو پختون دے کو ماجر دے کو پنجابے دے کو سندھے دے کو ہندی دے کو عرب دے کو عجم دے کو تور دے کو سپن دے دا ټول پټول یو رونه دي دې کې د قومیت په بنیاد باندې نفرت پیلاول د اسلام تعلیمات نه دي.
خو موږ ته خو پته ده چې تاسو په هغه وخت کې د یحیی خان نوکري کوله، د هغې خوشنودي م کوله. هغې وجې نه تاسو د بنګال په بنګالیانو کې د نفرت فضا جوړه کړله. نو چې په کم وخت کې تاسو په بنګالیانو باندې ګولۍ چلولې، نو په هغه 1970 کې د دې ځای نه مفتي محمود رحمت الله علیه لاړ شو او په بنګال کې د عوامي لیگ د سربراه د شیخ مجیب سره ملاقات وکړو او هغه ته د پاکستان د عوامو د طرف نه د امت مسلمه د طرف نه د محبت یو پیغام مخې ته کېښودو، مه جدا کوه بنګال زمونږ نه، زمونږ قوت به تقسیم شي. مشرقي او مغربي پاکستان چې یو موټی وي نو دا د دې دپاره ډېره زیاته فایده منه ده. او د مفتی محمود رحمت الله علیه هغه رایه ونه منلې شوله. 71 کې ملک په 2 ټوکړو کې تقسیم شو. مشرقي پاکستان بنگلادیش جوړ شو، مغربي پاکستان زمونږ او ستاسو دا پاکستان جوړ شو. 1972 کې اتحادی حکومت کې مفتی محمود رحمت الله علیه په صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی جوړ شو. صرف 4 ممبرانی ګټلي، خو د 4 ممبرانو په سر باندې مفتی صاحب دلته وزیر اعلی شو. د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان په ممبرانو باندې التا NP ته په هغه وخت کې نیشنل عوامي پارټي ته الته هغې ته حکومت ته مشري دا یې ورته ورکړله. مفتی صاحب رحمت الله علیه چې په کومه ورځ باندې وزیر اعلی شو، اعلان یې وکړو چې د صوبه سرحد نن ورته صوبه خیبر پختونخوا وي، په طول و عرض کې به د شرابو په څښلو باندې پابندي وي. او هغه بیوروکریټو هغه عیاشو حکمرانانو ته پیغام ور ولېږلو د اټک په پل چې راوړی نو د شرابو بوتل لاندې دریاب ته ورتاوې کوي، ځکه دې خوا د مفتی محمود حکمرانی ده. مفتی محمود رحمت الله علیه اعلان وکړو چې د خیبر پختونخوا په سرکاري دفترونو کې به د پینټ شرټ په ځای باندې د کمیس او د پرتوګ د شلوار او د قمیص استعمال کیږي او دا آفیشل ډریس ډیکلیر شو، آفیشل یونیفارم ډیکلیر شو چې د خیبر پختونخوا افسر د دپاره پینټ شرټ اخیستل لازمي نه دي، بلکې د یونیفارم دا به کمیس او پرتوګ وي. مونږ ته خلق وایي مونږ حقیقي ازادي غواړو. ته د دې خپلې خپو د ګوتو نه راواخله تر سره پورې ځان ته اول وګوره، ته حقیقي ازادي، ته ټای ورچولې ده، ته لباس د غیرو اغوستی دی، ته شکل د غیرو جوړ کړی دی، ستا اټ بیټ د غیرو په شانتې دی، ستا بچی د غیرو په غیږو کې تعلیم حاصلی، ستا تهذیب و تمدن آزاد نه دی، ستا معاشرت آزاد نه دی، ستا سوچ آزاد نه دی. راشه ته چې حقیقي ازادي زده کې د علماو ملنګانو فقیرانو درویشانو سره کېنه چې د دنیا هر ګوټ ته ځي په دغه لباس کې ځي. زه تاسو ته د یو ډېر لوی خوشحالۍ خبره کومه، زه په یو پارلمنټري ډیلیګیشن کې برطانیې ته تللی او په برطانیه کې چې کوم د برطانیې پارلمنټ ته هاوس اف کامنز ورته ویل کېږي، هلته زمونږ میټینګ و د انګریزانو د برطانیې د لندن په پارلیمنت کې. الحمدلله زه د نبی علیه السلام په دې سنت سپینه پګړۍ کې ناستومه، زما دغه کمیس پرتوګ، دا صادر، دا واسکټ، دا د پښتنو جامه، دا د مشرق تهذیب، دا د اسلامي لباس، دا د نبی علیه السلام سنت. او د ټولو نه د حیرانتیا خبره، د برطانیې کوم پارلیمنت چې په 1831 کې اعلان کړی و چې د انډیا، پاکستان، بنگلادیش د تعلیمي ادارو نه د قرآن کلاسونه ختم کړي، 200 کاله بعد په هغه پارلیمنت کې زموږ میټینګ کېدلو او ما د هغې خپل میټینګ آغاز د لندن د برطانوي پارلیمنت، ما د هغې میټینګ آغاز د قرآن کریم د تلاوت نه وکړو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، نن ملا پختون ملا، نن ملا پختون ملا. مفتی صاحب رحمت الله علیه دویم اعلان وکړو د زنانو د پاره په سرکاري دفترونو کې پرده لازمي ده. دا د مفتی صاحب هدایات دي، دا نن هم د تاریخ حصه ده.
دې ته ویل کېږي آزاد قوم چې خپلو خورلڼو ته یې یو آزاد د خپل علاقې او د خپل مذهب او د خپل تهذیب مطابق د حیا او د پردې د هغې حکمنامه یې جاري کړله. نن به په پینټ شرټ کې او په جینس کې او په مختصر لباس کې بیلو پټې ښځه دا به په سټیج باندې ولاړه وي او لاسونه منګولې به ښکارېږي او دواړه ګوتې به اوچتې کړي او په پنکي आवाज کې به وایي هم حقیقي ازادي چاہتے ہیں. شکل ته دې وګوره ته حقیقي ازادي غواړې اوس هم غلام یې غلامه یې ستا سوچ غلام دی ستا فکر غلام دی ستا نظریه د غلامۍ ده. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه اعلان وکړو د خیبر پختونخوا په سرکاري دفترونو کې به اردو دا سرکاري ریاستی صوبایي لسان وي لہذا افسران چې یو بل ته هدایتنامې جاری کړي دا به په اردو کې جاری کړي. زما خپل قومي ژبه ده زه ولې په انګلیش کې نوټیفیکیشنز کوم؟ آیا انګریزي زما قومي ژبه ده؟ دا غلامي چرته خو په چین کې چا نه ده کړې. چین ته چې څوک لاړ شي د ډاکټرۍ دپاره نو اول چاینیز زده کوي هغې نه وروستو په چینۍ ژبه کې ډاکټر جوړېږي. رشیا ته چې لاړ شي نو اول رشین لینګویج زده کوي. روسیان چې د چا نه ډاکټر جوړوي نو اور ورته خپله قومي ژبه وښیي وروستو ترې نه ډاکټر جوړوي. دا زمونږ او ستاسو دا غلامان دي چې پردي خلاصه کوي چې اردو ورته وښیي خپلو ته هم اردو نه ښیي خپلو ته هم په انګلیش میډیم باندې فخر کوي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه اعلان وکړ جهیز چې د غریبانانو زنانو د کورونو د جوړېدلو په لار کې لوی رکاوټ و په هغې باندې د پابندۍ اعلان وکړ. دا ممنوع وي. احترام رمضان آرډیننس مفتی محمود رحمت الله علیه جاری کو چې د رمضان په میاشت کې کلاو په سړک برسر عام کو څوک په خوراک سکاک ورسولی شو دا قابل دست اندازی پولیس جرم دی دا سړی به سزا کیږي. دغه اختیارات د 9 میاشتو حکومت و. قرآن بورډ جوړ شو د اسلامیاتو استادان په سکولونو کې ولګېدل د عربی استادان ولګېدل قاریان استادان ولګېدل د مدرسې شهادت العالمیه هغې له د ام برابر درجه ورکړله. نن په سکول کې قاری صاحب د اسلامیاتو استاد د عربی استاد یاره جمعیت مونږ له څه کړي دي سیاست مونږ له څه کړي دي دا ته چې 15,000 تنخواه میاشت پس اخلي دا د مفتی محمود برکت دی. دا ته چې په دې د سرکار په چار دیوارۍ کې چې ته په 14 او 15 او 16 سکیل باندې ناست یې او تا ته خلق سلوټونه کوي او کینی پاسی درته دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د یو سیاسي مولا برکت دی چې تا ته دا مقام درکړی دی. ورنه شاید چې دا خو لا لویه خبره ده ستا دپاره د ډیرو او د اریپور جیلونه چې کوم دی نو تیار کړي شوي وو چې ته به د دې ګیرې او د دې پټکي سره په یو منصب کې ناستل خو لا لویه خبره ده. ستا ځای دا جدا چې کوم دی نو جوړ کړلی شوی او د هغې 9 میاشتې مختصر حکومت د هغې د ختمېدلو نه وروستو حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه 1973 کې د پاکستان د نوي جوړېدونکي آیین په دوران کې څومره لوی خدمت کړی دی ځوانانو د دې نه ځان خبر کوي. تاسو چې نن وایي چې په آیین پاکستان کې وړاندې جمله لیکلې ده چې حاکمیت اعلی به د الله وي د عوامو به نه حالانکه جمهوریت ویل کېږي دې ته چې په هغې کې حاکمیت اعلی د عوامو وي. دا د مفتی صاحب کمال و چې ویل حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي. لویه ستره حکمرانی آخری فیصله دا به د الله چلیږي په پاکستان کې. دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کارنامه ده. ستا په آیین کې لیکلی دي چې اسلام به د پاکستان ریاستی مذهب وي. دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کارنامه ده. ستا په آیین کې لیکلی دي چې د قرآن و سنت خلاف به په اسمبلی کې څوک قانون سازی نشي کولی. آرټیکل 227 دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کارنامه ده. ستا آیین کې لیکلی دي چې د ریاست سربراه مملکت دا به مسلمان وي، صدر مملکت به مسلمان وي. دا د مفتی محمود رحمت الله علیه کارنامه ده.
ستا آئین کې لیکلي دي چې کوم خلاف شریعت قوانین موجود دي په آئین پاکستان کې دا به د اسلامي نظریاتي کونسل په سفارشاتو باندې د شریعت په چوکاټ کې را دننه کیږي. دا د مفتی محمود رحمت الله علیه کارنامه ده. او بیا د ټولو نه لویه کارنامه چې کله په 1974 کې په اسمبلی کې بحث شروع شو، یو قرارداد علامه شاه احمد نورانی رحمت الله علیه هغه جمع کو او هغه د ختم نبوت د تحفظ د پاره وو. نو په هغه باندې قادیانیانو اعتراض وکړو چې زمون خلاف تاسو په اسمبلی کې قانون سازی کوي، نو یک طرفه فیصله ایسو کوم نه کوي، یک طرفه کاروایی به نه کوي. مونږه د پاکستان اسمبلی ته راوغواړئ، مونږ خپل موقف بیان کو او بیا تاسو چې څوک زمون سره مباحثه کوي، زمون سره ډسکشن وکړي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دا هغه چیلنج قبول کو. په اسمبلی کې دنه چې مفتی صاحب رحمت الله علیه کې ناستلو او د دق قادیانیانو د مشر مرزا ناصر سره علمی مباحثه شروع کړله. نو تپوس یې ترنه وکړو مفتی محمود صاحب وی د مرزا غلام احمد قادیانی په باره کې د څه خیال دی او څه عقیده ده. نو هغه قادیانی وکیل مرزا ناصر ورته وی مرزا غلام قادیانی دا د نبی علیه السلام د اتباع د وجنه امتی نبی جوړ شوی وو او دا پیغمبر و. استغفر الله. مفتی محمود صاحب ترنه تپوسو کو وی په دې مرزا غلام قادیانی باندې به وحی راتلله. نو دې قادیانی وکیل مرزا ناصر ورته وی او په مرزا غلام قادیانی باندې به وحی راتلله. استغفر الله العظیم. نو مفتی محمود صاحب ترنه تپوس وکړو په دې وحی کې څه د غلطۍ څه د خطا امکان وو. نو دې قادیانی وکیل ورته وی نه دا داسې پخه وحی ولکه کومه وحی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کېدله. استغفر الله العظیم. او مفتی محمود رحمت الله علیه په خپل علمی دلایل سره د قادیانیانو هغه مشر د 14 ورځو علمی بحث نورستو هغه خاموش کو، هغه ته شکست ورکو. تاسو به حیران شئ، عقل بم اوخوځيږي چې هغه وخت کې په دې مغربي پاکستان کې بوټو صاحب اکثریت حاصل کړی وو او بوټو صاحب چې کله تحریک چلاو نو د سوشلیزم د سوچ او فکر په نتیجه کې چلاو. نو هغه د سوشلیست بلاک ممبران پارلیمنت را لګي او د مفتی محمود صاحب سره په دې خبره اګری کیږي چې د پاکستان نوم به اسلامی جمهوریه پاکستان وي، په پاکستان کې به حاکمیت اعلی د الله وي، په پاکستان کې به قرآن و سنت بالادست قانون وي، په پاکستان کې به د قرآن و د سنت خلاف قانون سازی نه کیږي. او هغه د سوشلیست بلاک ممبران مفتی محمود سے پدې قائل کړل چې الله یو دی او نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی او څوک چې د نبی علیه السلام ختم نبوت او اخیری پیغمبر کېدل نه مني، کو دا قادیانی دی، کو دا لاهوری دی، کو دا مرزایی دی، دا کو هر څوک دی، خدا د دایره اسلام نه خارج دی. آغا سیکولر آغا سوشلسٹ مائنڈڈ ممبران پارلیمنٹ 172 رکنی ایوان کے یو کس هم داسې نو چې د مفتی محمود رحمت الله علیه سره اختلاف کړی وي. 172 په 172 کسانو کې دستخط کوي، په ختم نبوت باندې دستخط کوي او د پاکستان په آئین کې دویم ترمیم راځي او په هغه کې چې څوک د نبی علیه السلام ختم نبوت نه مني نو ازروی آئین پاکستان دا سړی غیر مسلم دی. د اقلیتو په لیست کې چې په کوم ځای کې د هندو نوم لیکلی شوی وو، د سیک نوم لیکلی شوی وو، د یهودي نوم لیکلی شوی وو، د عیسائی نوم لیکلی شوی وو، د فارسی نوم لیکلی شوی وو، نو شپږم نوم ورسره لیکلی کېږي قادیانی او اس کې پیروکار. یوازې دانه چې په آئین کې د دایره اسلام نه وباسل بلکې په آئین کې یې د اقلیتو په لیست کې شامل کړل چې کوم سړی زما د مدینه جانان خاتم النبیین نه مني داغه په تندي باندې به اقلیت لیکلی شوی وي، د مسلمانۍ دا هغه په پاکستان کې نشي کولی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. او بیا
دغه په آرټیکل 106 کې ترمیم و، په آرټیکل 260 کې مفتی محمود صاحب ترمیم شامل کو. پاغه کې د مسلمان تعریف ته مسلمان چاته ویل کیږي؟ نو مسلمان هغه ته ویل کیږي چې الله به یو مني او نبی علیه السلام به اخیری پیغمبر مني. ورسره پکې دا شامل کړل چې چاوم د نبی علیه السلام نو وروسته د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو مسلمان هغه ته ویل کیږي چې دغه دروغجن مدعی د نبوت په هغه باندې بنه ایمان راوړي، نه به عقیده راوړي، نه به هغه ته داعی وي، نه به هغه ته مبلغ وي، نه به هغه ته مصلح وي، نه به د هغه سره تعلق ساتي. دې ته به مسلمان ویلی کیږي. نو نتیجه دا راووتله نن چې مونږ او تاسو 25 کروڑه پاکستانیان کله شناختی کارت جوړو او نادرا ته لاړ شو. نو په نادرا کې مونږ له یو فارم راکړي، هغه فارم کې زمونږ نه حلفیه اقرار اخلي، قسم رانه اخلي چې ته مسلمان یې او مسلمان یم. نو ته الله یو منې او زه الله یو منم. زه ورسره نبی علیه السلام اخیری پیغمبر منم او د نبی علیه السلام نه وروسته چې چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده هغه سړی دروغجن منم. زه د نبی علیه السلام نه وروسته بل سړی نبی دا زه نه منم. الته چې ستاسو د بودال یو زمیدار سړی وي ګوته ورته ولګئ چې تعلیم یافته هلک وي نو د نادرې په فارم کې دغې خبرې ته دستخط وکړي، شناختی کارت جوړ کړي، په جیب کې کېږدي. نن چې د پاکستان د 25 کروڑه مسلمانانو په جیبونو کې کوم شناختی کارت پروت دی، کو دا د پی ټی آی د کارکن په جیب کې دی، کو د مسلم لیگ د کارکن په جیب کې دی، کو د جماعت اسلامی د کارکن په جیب کې دی، کو د اے ان پی د کارکن په جیب کې دی، او کو دا د مسلم لیگ د کارکن په جیب کې دی، کو دا د عوامي ورکر پارټۍ د کارکن په جیب کې دی. چې د هر یو پاکستانی په جیب کې کوم شناختی کارت پروت دی، د دې شناختی کارت د جوړولو په وخت کې دې سړي په ختم نبوت باندې دستخط کړو یا ګوته لګولې وه، دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د برکته یې لګولې ده. او دا 25 کروڑه پاکستانیان چې په جیب کې د شناختی کارت په شکل کې د ختم نبوت تصدیق د ځان سره ګرځي، دا د سیاسي مولا کردار دی، دا د جمعیت علما کردار دی. دا خلق چې وی مولا مې خوښ دی خو سیاسي مولا مې نه دی خوښ، دا پروپیګنډه د قادیانیانو ده. ځکه چې قادیانیانو ته انجکشن سیاسي مولا لګولې دی. قادیانیان په پاکستان کې اقلیتي فرقه سیاسي مولا ډیکلیر کړې ده. کوم چې په پارلیمنت کې ناستو جنگ وکړو د خلاف قانون سازي وکړله، د براه راست دشمنی د سیاسي مولا سره ده. نو د خلقو په ذهنونو کې هم دا ورچولې ده، یاره مولا مې خوښي خو سیاسي مولا مې نه خوښ. زه تا نه تپوس کومه مولانو کې خدا تفریق کې، خو په دې انبیاو کې چې کوم نبی سیاسي وو حکومت یې کړی دی، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، د بنی اسرائیلو ټولو پیغمبرانو حکومتونه کړي دي. سیاسي مولا خو دې نه دی خوښ، خدا راته ووایي سیاسي نبی دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ، سیاسي صحابي دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ. ابوبکر صدیق سیاسي صحابي نه ولی امیر المؤمنین چاته ویل کېږي؟ د جماعت امام ته ویل کېږي او کنه د ریاست حاکم ته ویل کېږي. حضرت عمر دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ، حضرت علی دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ، حضرت عثمان دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ، حضرت امیر معاویه دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ، په تابعینو کې د عمر ابن عبدالعزیز خوښ دی کو دې نه دی خوښ. دا راته لږ ووایه چې په صحابو کې د سیاسي صحابه خوښ دي کو دې نه دي خوښ. چا چې به نبی علیه السلام د گورنر په حیثیت باندې معاذ ابن جبل یمن ته لیږلی، دا راته ووایه معاذ ابن جبل دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ. دا راته ووایه چې خالد ابن ولید دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ. دا خو د نبی علیه السلام د طرفه گورنران وو، دا خو سیاسي صحابه وو. نو دا تقسیم تعالی په ذهن کې چا ورچولې دی چې دا سیاسي مولا دی او غیر سیاسي مولا دی؟ بچی ته چې قرآن د تکلخی نو هغه وخت کې خدا تفریق نه کې چې دا سیاسي مولا دی او دا غیر سیاسي مولا دی. مال چې تور سک خپل بچی را لېږي او زه تعالی ته عالم جوړوم، هغه وخت کې خدا سوچ تا نه دی کړی چې ورکه دا کوم عالم نه چې دی قرآن زده کوي دا خو سیاسي عالم دی، ما پسې مونځ کې دا خو دې چرته ونه وي چې سیاسي عالم دی، جنازې را پسې کې دا خو دې چرته ونه وي چې سیاسي عالم دی، نکاح در لتړم دا خو دې چرته ونه وي چې سیاسي عالم را له نکاح تړلې ده. سیاسي عالم چې د دومره ناخوښه دی نو اول دې د مور تړلې نکاح ماته کا، اول دې شوي منځونه دوباره را وګرځوه، اول چې درته کم مولا په غوږ کې بانګ ویلی دی او د جمعیت علما سره تعلق دی براعت اعلان وکړه، هغې نه وروسته بیا نورې خبرې کوه.
په دې ټولو خبرو کې د په اعتماد دی او چې د الیکشن وخت کله راغی نه یاره بس دا علما مې ډېر زیات خوښ دي خو ووټ خو به فلانکي له ورکومه نو بیا د مانځه نه وروسته دوام غواړي خدایه په پاکستان کې د حضرت عمر په شانتې حکمران راوله خاورې به د پاکستان په خاوره باندې حضرت عمر په شانتې حکمران راشي چې کله ستا فیصله بل طرف ته روانه وي ته روان شهیدی سر ته او په لاره سوالونه کې خدای ما سواړی ته ورسې نو سواړی ته خو تا شا کړې ده د سواړی په لار خو ته د سره روان دی نو سوال د الله نه کې خدای اسلامي نظام راوله او چې په اسلامي نظام کوم عالم پوهیږي نو په الیکشن کې دغه مخالفت کې د ته 2 نمبري نه کې د ته د الله سره دوکه نه کې یو خو خدای شریعت راوله او بل طرف ته چې کله د حکومت د قیام فیصله کیږي نو ګوته د تورې د عالم په دشمنی باندې دا ته کې زما محترم ورونو جمعیت علماء اسلام د جمعیت علماء د علماو دقه پیغام دی علماء سره ملګرتیا وکړي علماء سره مینه وکړي علماء تنها مپرېږ دوی په دې زمانه کې په دې دور کې ما بل ورځ ملګرو ته وی په دې باجوړ کې چې دا دماکه وشوله او په دې دماکه کې یو قاری صاحب شهید شو نو داغه شاګردان چې مازیګر جمعات ته راغون شو او مصلی خالی پرته و ځکه قاری صاحب شهید شوی نو پرهیل کې قرآن پاکونه پراته راواخیستل د ځان سره او د خپل استاد د قبر نه غیر چاپیره کې ناستل او هغه خپل استاد قبر ته خپل سبق اورول شروع کړل نو ما وی ربا چې په دې وخت کې د چا په دې عالمانو باندې ترس ناراضي چې ستا د دین په خاطر یې خلق وجني د حافظ حمد الله صاحب څه ګناه وا ولې په دماکه کېږي ولې په پاکستان کې د ټولو نه لوی ګناهګار دی نور په پاکستان کې بيدینه نشته دی پاکستان کې د دین دشمنان نشته دی پاکستان کې نور علانیتن او جهرن د الله د دین خلاف ورزي کوونکی نشته دی دا یو عالم چې د په اسمبلی کې دنه د ختم نبوت आवाज پورته کړي د په اسمبلی کې دنه د مدرسو جنگ لړاو کړي دي د په اسمبلی کې دنه د ناموس صحابه حمایت کړي دي دا عالم ټارګټ کیږي نو چې په دې وخت کې څوک مو په بمونو ولي او چې د چاره باندې نور وس اونرسي په لار علما رواني نو بل رسمي یو ویډیو کتلا کچو ماشومانو په پونی کې وب بندي کړی دي او یو درې علما په موټر سایکل ناشتي او پاغي باندې اولي نو ما وی دی ماشوم له بچا تربيت ورکړي کنه د خپل د سپاره استاد نن ولي د قرآن استاد نن خپل ولي چا چې ورته کلمه ویلې ده د پزړه کې د غسر نفرت شروع شو د امت د ځوانانو په ژوند کې د علماو سره نفرت ډیر لوی خطرناکه منسوبه ده دا ځوان کو د دې عالم نه لری شو سبا له بده د شرعي مسلې ته پوسټ چانه کوي ما ته وخیا زما محترم ورونو په دې حالاتو کې چې هر څوک علما په کانو ولي علما سره مینه وکړي دا ستاسو خیر خوا دي دا کو په تبلیغ کې دي دا کو په مدرسه کې دي دا کو په سیاست کې دي دا کو په جهاد کې دي دا کو په هر ځای کې دي خانقاه کې دي دا ستاسو خیر خوا دي الله رب العالمین دي د دغه علما او حفاظت نصیب کړي او په پاکستان کې دي الله رب العالمین علما او قوت او استحکام نصیب کړي موږ هیڅ پروا نشته دي څوک راته کنځلي کوي بس کوي دی دغه بودري به ورته ورسیږي او کو د چا یقین ناراضی نو نن دی وګوري کنه اپرون چې بچا د فرعون په لهجه کې خبرې کول نه څه پوزیشن دی لکه تاسو ته وکړه سیره سو پخېږي بیا به د مولا سره پنګ اخلي مولا چې پچا جنازو کې قبر ته رسي بل زینې د دوباره واپس راتللو سه امکان نه نو چا چې د علماو سره دشمنی کولې صحیح حشر دی نن په ګټونو پټیږي کو نه پټیږي علماو سره دشمنی د انسان لتاوان ور کوي علماء سره محبت ساتي دیندار سره محبت ساتي تبلیغ والو سره محبت ساتي مدارس والو سره محبت ساتي الله رب العالمین دې مون او تاسو له د علماء سره ملګرتیا نصیب کی جمعیت علماء اسلام په حواله باندې دا یو پیغام ما تاسو د وړاندې عرض کو 14 اکتوبر باندې د اغه مفتی محمود رحمت الله علیه په یاد کې په خبر کې کانفرنس ته کوم مفتی محمود صاحب چې مونږ له ختم نبوت جنگ غټلې وو تاسو یقین وکړئ په خپل نه کو د خپل د غیګو بچی مونږ او تاسو هغه ته مخې ته کېږدو چې کو په دې باندې د الله د دین تحفظ کیږي تاسو یقین وکړئ د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د احسان هغه قدردانی او شکریا بیا هم پاکستان نشي ادا کولای
خو چې مونږ او تاسو په خپل په صحت په وجود روغ دغه موقع کم از کم لاړ شو او مونږه دشمنان ختم نبوت ته پیغام ورکو چې کوم مفتی محمود د دنیا نه تللی دی خو وروستو یې د ځان نه دومره مسلمانان پریښي دي چې هغوی اوس هم د ختم نبوت پهردارۍ دپاره د ورځې او د شپې تیار او تابعدار دي مونږ به انشاءالله هغې قوتونو ته پیغام ورکو که خیري او مونږ په هر ویلیج کونسل باندې 50 کسان دا لازمي کېښودلي دي د بودال ملګري دلته ناست دي لیست جوړول د نن نه شروع کوي په 14 اکتوبر باندې انشاءالله جوار بم سنبال شوي واښه بم سنبال شوي او دا یو دینی تقاضا ده هلته مونږ د دې دپاره راغونډېږو چې مونږ دشمنان اسلام ته خپل قوت وښیو چې ګورئ مونږ کمزوري مه ګڼئ مونږ غافله مه ګڼئ مونږ لا ژوندي یو مونږ لا ویښ یو مونږ لا بیدار یو مونږ لا خپله مورچه نه ده پرېښې مونږ به خپله مورچه سنبالو او را روان وخت ان شاء الله العزیز په دقه خاوره کې دا د دیندارو او د عالمانو دی ان شاء الله او را روان اقتدار دام په دقه خاوره باندې ان شاء الله د علماو دی که خیري الله رب العالمین دی زمونږ د ورور عیسی صاحب ته اسحاق صاحب ته د دې ټولو ملګرو ته په جمعیت علماء اسلام کې استقامت نصیب فرمایي او الله رب العالمین دی د دوی دا شمولیت د جمعیت علماء اسلام د قوت او د استحکام ذریعه جوړه کړي زه یو پیره بیا دغه شامل شو